نو زه دلته په خپله باندې رالم، ما اول علاج وکړو، تجربه مې وکړه، لکه حجامه سنت ده، خو حجامه چې کوم استعمال دی طریقې کار دی هغه د هر چا کار نه دی. کټینګ لګول بیا د هغې هغه هر څه کول، نو هغه زه دلته رالم، زه په خپله باندې مطمئن شوم الحمدلله ما ته الله پاکو د فالج د خطرناکې بیمارۍ نه دا شفا چې کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې حدیث مبارک کې راځي و چې څه ځان له خوښې هغه بل له دغه که خوښ کا. نو زما همیشه لپاره زما طبیعت دا دی چې زه کوشش دا کوم چې څه ځان له زه خوښوم هغه زه بل له هم دغه کوم خوښوم. چونکې دا زه دلته اوس راغلی یم سنان الحجامه سنټر ان طبي دواخانه کوم ځای کې چې د حجامې سره طبي علاج کیږي، حکیمي علاج چې ورته وایي. زه دې وخت کې ناست یم مولانا سهیل صاحب سره چې هغوی په دې کې سپیشلیسټ دي، خصوصا په حجامه کې هم او په حکمت کې هم. دلته زه رالم د هغې په وجه باندې ماته میلاو شو. نو ما یو شوق کړه کې راوچت شو چې ولې نه لله بالله الله د رضا دپاره زه دا نورو مسلمانانو ته هم شیرینګ د دې وشي چې یاره موږ او تاسو چې څنګه د قرآن شریف په آیاتونو باندې ځان دمول، دغه شانتې حجامه هم سنت علاج دی. خو د دې ابتدا د کوم ځای نه وشوه نو دا به زه د دې نه اوس تپوس کوم. تاسو سره دا ویډیو خامخا وګورئ، دا ستاسو د فایدې دپاره د دې کې زموږ هېڅ لالچ بغیر د ثواب نه نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب دا راته ووایي چې د دې حجامې ابتدا د نبي علیه الصلاة والسلام د وخت نه وشوه، خو په کومو حالاتو کې دا وشوله او بیا نبي علیه الصلاة والسلام څه ووایي نو په دې باندې لږه روشني واچوئ، چونکې دا ستاسو فیلډ دی او ستاسو فن دی. بلال صاحب د ټول اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته زموږ خواته راغلی او دومره تکلیف هم وکړو او د خلکو دا علاج چې کوم دی شروع کولو دپاره وخت هم وویستو. یقینا ستاسو شکریا په دې کې مونږ بیخي په ډېره مخ څه خو نه شو ادا کولی. بلال مولوي صاحب اصل خبره دا ده چې حجامه خو د عیسی علیه السلام د دور نه اصل کې روانه ده. هغه وخت چې کوم فلسفه وو د هغې چې کوم دی په تاریخ په کتابونو کې که مونږ همدا خبرې وګورو نو همدغه ترې نه مخکې ته راځي چې یقینا به کوم فلسفه وو هغې چې کوم د علاج معالجه کوله. ځکه چې د عیسی علیه السلام دور داسې دور و چې هغه ټول د علاج د معالجې دور و. ټول حکما طب د یونان دا چې کوم دی د عیسی علیه السلام دور په دغه حالاتو کې را روان و. بیا چې د هغې نه پس زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله دنیا ته تشریف راوړلو او د هغې نه پس چې کوم دی د الله ملاقات ته لاړی معراج ته، نو چې کله به په سر کې راته د هر اسمان فرشتو به ورته ویلي چې یا رسول الله علیک بالحجامه، یا رسول الله حجامه وکړئ. تر دې چې د اوم اسمان ته راغی هم فرشتو ورته ویل چې یا رسول الله خپله هم حجامه وکړئ، امت ته مو چې د دې علاج تلقین وکړي او امت د دې حجامې نه تاسو خبر کړی. بیا چې نبي اسلام دنیا ته راغی بیا 9000 حجامه وکړله، بیا صحابه وکړله، د هغه وخت نه به علاج معالجه را روانه شوله. نو یقینا دا یو ډېر بهترین علاج دی. بلال مولوي صاحب تاسو خپله فالج والي وایي اټک در باندې شوی، تاسو د سعودي نه راغلي بیا دلته بیا زموږ خواته راغلی، تاسو په خپل باندې هر څه ولیدله چې یو کس که تاسو کوم مطلب ته ډاکټرانو له اسپتالونو له ماته به تاسو باندې ایکس رې یو دغه شان چې کوم دی که ایم آر آی او سټي سکین او دوایانې او خرچې چې دا به کوم تاسو د خرچې رسېدلې. نو تاسو په خپله باندې هر څه وکړل چې ډېر په لږه خرچه باندې په کمه خرچه باندې چې ستاسو د مال حفاظت هم پکې الله وکړو او ستاسو د جان حفاظت هم پکې الله تعالی وکړو. حجامه تاسو وکړله او الحمدلله هر څه تاسو چې کوم دی په خپله مخکې د 2013 نه واله د 2025 شو. اوس د دې وخته پورې ستاسو دلته کې دا علاج جاري دی او کیږي. دې کې ما لکه معلومات وکړل، لکه دلته ډېر لوی عالمان هم راځي، لکه مفتي ندیم صاحب شو، دغه شانتې جمالي صاحب شو، د هر مکاتبي فکر والا علما دلته راځي. چونکې دا علاج دی او سنت علاج دی، ثواب هم دی، علاج هم دی او دا صحت هم دی. خو داسې ډېرې بیمارو والا به دلته راغلي، نو آیا هغه ستاسو په مخ کې هغې ګوره د شفا والا خو الله جل جلاله دی، خو یو ویلي یو لیدلي. نو چونکې تاسو ولیدل دلته، نو داسې د کومو مریضان د کوم مرض والا مریضان دلته اکثر راځي او د هغې علاج دلته نه کېږي. بلال مولوي صاحب زموږ خوږ استاد محترم حضرت مولانا مفتي محمد ندیم صاحب چې ټوله میډیا یې پېژني، الحمدلله زموږ خواته راځي، دلته موږ سره چې کوم دی حجامه کوي او دغه شان چې کوم دی که نه الله دې قبر ته انوار نه ډکي. شیخ رحم الله حقاني صاحب زموږ خواته راتلو، هغې ته به موږ حجامه کوله. همدغه شان موجوده دور کې الله دې زموږ علما د دوی حفاظت وکړي. عبدالمتین جمالي صاحب دی، هغه هم زموږ خواته دلته راتلو. نو یقینا زموږ د علاج داسې دی دا د علماو طلبو دپاره موږ ډېر ښه چې کوم دی په ډسکاونټ کې ډېر په کمو خرچو باندې هغې ته موږ لګولی دی. وایي دا د دین خادمان دي، دا علما چې زموږ د سر نه ژوندي انشاءالله موږ د هغې خدمت تر مرګه پورې کوو. خو داسې ده چې کوم مریضان دلته زموږ خواته راغلي دي او هغې ته الله تعالی صحت ورکړی دی، نو یقینا بلال مولوي صاحب که زه تاسو دا وایم نو موږ په زرهاو مریضان کړي اوس پورې د 2013 نه واله تر اوسه پورې
هر قسم خلک پکې موږ ته راغلي دي، خاص کر د سکن مریضان چې نن سبا چې کوم د چمړې ډېر مسایل دي دا دانې معنی چې په مخ باندې راخیږي دا هلکان او جی بالکل کوم هلکان چې کوم د مخ باندې دانې وي او د هغې چې کوم دی داسې کسان موږ ته راشي چې هغوی په خپل مخ باندې 2 لکه او 3 لکه روپۍ لګولي اسلام آباد پورې او لاهور کراچۍ پورې ټول فایلونه ځان سره وړي دلته خو چې موږ ورته کله حجامه کړې ده الحمدلله پوه شو هغه یو ځل 2 سره مکمل او ټول د بدن نه کومه خراب بلډ چې کوم دی هغه ټول راوځي او بدن بالکل صفاوي را شروع کړي نو مرضونه الله تعالی سره ختم کړي د دې دغه ارقنسا نن سبا د مسلې دغه ډېرې زیاتې دي څوک یې زما ملا خوږېږي څوک یې زما خپې خوږي لکه د دردونو مسایل ډېر زیات دي داسې مریضان درته راغلي یا راځي بلال مولوي صاحب یقینا په نن سبا وخت کې د دردونو مسایل خو په انتها ډېر زیات دي خو خصوصا د ارقنسا والا کسان چې زموږ خوا دلته راځي زموږ دویم او درېیم مریض د ارقنسا والا دلته ماشاءالله که زه ویم چې موږ ته په 100% کې چې کوم دی دغه 60-70% مریضان موږ د ارقنسا والا د جنون دردونو والا د بدن دردونو والا دغه شان د سکن خرابتیا والا دا کسان موږ ته روان دي راځي او الحمدلله چې کله حجامه کړې ده نو الله تعالی ورته رزق خپل ورکړی دی پوه شو هغې ته پته ولګي چې واقعیا کاش